الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انتهائی قابل قدر حاضرین و عزتمند و مسلمانان ورونو، دا چنان موږ تاسو د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو. د دې پروګرام سبب او باعث تاسو ټولو ته واضح او معلوم دی چې زموږ کشر ورور مولانا ضیاء الله صاحب چې هغه تېر کال د هغه فراغت شو د علم د حصول نه، نو قانون دی چې څه دې زده کړي ما به نورو خلکو ته رسې او بیانې، چې د نه دې زده کړي نو ستا په غاړه دا ذمهواري ده چې زده کړې وایي، او چې دې زده کړه نو د زده کړې نه بعد دا ذمهواري ده چې دا به نورو ته رسې او خپله به پرې عمل کړي. سره د دې چې نورې تقاضې هم دي، د کور ماتې ګوډې او ضرورتونه مې سهار نه ښکته مدرسې ته راځي، په دې کې د ماسپښین نه بعد ټیم کې د زنانو ته د قرآن عظیم درس هغه شروع کړی. هغه درس د الله په فضل او کرم تکمیل ته ورسېد او نن اخرني 3 سورتونه دي، د هغې ترجمه او تفسیر ستاسو مخکې موږ عرض کوو. ډېر خوشنصیب دی هغه خلک که هغه نارینه او که هغه زنانه چې د چا نه الله پاک د خپل دین خدمت واخلي، او ډېره بهتره د هغه محله او هغه کلي، خصوصا هغه کور چې په کوم کور کې د دین خدمت کېږي، کوم محله او کوم کلي کې کېږي. د الله لویه مهرباني ده چې مولانا صاحب نه الله دومره لوی کار واغست چې کوم قرآن د زده کړی و هغې نورو ته بیان کړ، او په هغې خویندو د الله ډېره لویه مهرباني ده چې هغې
خپل وخت هغه قیمتي کو قرآن عظیم په درس کې هغې شرکت وکړو قرآن اخلاص او دا ساول زللی نه د ده او نه د هغې الحمدلله دغه خویندې د ثناخوان لا په کور کې د ډېر وخت نه راجمع کېږي د رمضان په درس کې شریکي هر کال د نیټ او د موبایل په ذریعه باندې هغې اوري او صرف دغه نه په دې کلي کې بېشماره ځایونه دي چې چاته کوم ځای نږدې هلته جمع کېږي او د رمضان دورې تفسیر کې هغې شریکي یو وخت داسې و چې دا سهولتونه نه وو نو زنانه به دلته راجمع کېدې تکلیف مو ګرانه مو وه تقریبا 420 زنانه یو پیره یو ملګري هغې کور والا شمارلې وي او ما ته بیا ویل چې 420 زنانه په درس کې شریکې وي باقاعده چې هغه ناستې وي نو دومره زنانه چې راجمع کېږي ګرانه وه نو بیا مونږ ویل چې خپله خپلو ځایونو کې اورئ هغه ځایونو نه الله مدرسې جوړې کړې او الحمدلله هلته د زنانه اوس مستقل سبقونه جاري دي او شروع دي یو د هغې نه د ثناخوان لا د کور دی چې هغه مسافري کې دی او د هغه په کور کې زنانه راجمع کېږي د هغه نوم هم سره محنت کوي او یو ټیم به مولانا ضیاء الله صاحب هغې ته درس کو هغه درس الله تکمیل ته ورسو نن زنانان ته جمع دي ای به خپل ختم اوري او نارینه جومات ته راغلي وي د دې نه دا معلومه شوه چې دا زموږ د ټولو شریک کار دی نارینه او زنانه به ټول د الله د دین خدمت کوو د نارینه چې څومره وس دی دوی به د خپل وس مطابق خدمت کوي د زنانو چې څومره وس دی هغې به د خپل وس مطابق خدمت کوي نارینه به ځان له اجر او ثواب ګټي زنانه به ځان له ګټي الله دې زموږ ټولو نه رضا شي او الله دې ټولو له توفیق راکړي رسول الله سلام فرمایي تاسو ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې چا قرآن عظیم زده کړه او بل ته وښوده موږ خو دنیا کې کوشش کوو چې د بل نه موږ ته الله لوی مقام راکړي او اوچت خلک جوړ شو بهترین جوړ شو د یو بل سره مقابلې هم کوو الله دې دغه سوچ زموږ د دین باره کې نصیب کړي چې دین کې موږ اوچت شو دین کې موږ ځان مخکې کړو الله نه دې ویلي چې دنیا ته ځان مخکې کوي فاستبقوا الخیرات الله وایي د نیکو کارونو ته ځان مخکې کوي د یو بل نه مخکې ځان ورسوئ کله وایي سارعوا الی مغفرة من ربکم تلوار وکړئ هغه څیز ته چې کوم باندې ستاسو د رب د طرف نه تاسو ته بخښنه میلاوي رب هغه په څه شي باندې انسان ته بخښنه کوي او لوی خیرات او لوی خیر کوم یو دی هغه دین دی دین ته د یو بل نه ځان مخکې کوي او څوک چې دین ته مخکې شوی دی نو الله هغه له ډېر لوی خیر ورکړی د دې وجې نه د الله خو ډېر نعمتونه دي په خلکو خو په ټولو کې لوی نعمت د الله دا دی چې چا نه الله د دین خدمت وایي د چا توجه الله پاک دین طرف ته راوګرځي د ټولو نه لوی انعام الله په انبیاو کړی دی چې هغې ته الله دا دومره لوی منصب نصیب کړی دی چې هغه الله پیغمبران جوړ کړي د انبیاو نه وروسته لوی نعمت د الله په خلکو دا دی چې هغه څیز باندې پوه کړي کوم چې انبیاو ته الله رالیږلی چې هغه د وحي علم دی چونکې قرآن عظیم دا یو جامع کتاب دی په دې چې څوک پوه شو نو په ټول دین باندې پوه شو عقیده باندې پوه شو عمل باندې پوه شو اخلاق باندې پوه شو معاشره به سمه شي نن زمونږ د مسلمانانو لوی کمی دا دی
چې موږ ځکه نن د دین نه ناخبر یو چې موږ د الله د کتاب نه ناخبر یو، موږ د قرآن نه ناخبر یو. او الله دې معافي وکړي که موږ خبر شو نو صرف په ناظره باندې ځان پوه کړو، ترجمه چېرته ده او تفسیر چېرته دی او هغې دپاره محنت چېرته دی. بلکې موږ دومره کمزوري شو چې یو مسلمانان خو که د ګناه کار یو سړی کوي نو هر سړی ورسره مینه هم کوي، محبت هم کوي، تعاون هم کوي. د دین کار چې یو سړی کوي نو که موږ ورته نقصان نه شو رسولی نو خیر ورته نه رسوي. ولې چې موږ د دین نه خبر نه یو، د هغې د اهمیت نه خبر نه یو. بهرحال قرآن عظیم د هغې در شروع اخري درې صورتونه پاتې دي. زه کوشش کوم چې خبره ډېره اوږده نه شي. په دې اول صورت کې الله رب العزت د خپل توحید بیان دی او الله خپل تعارف کوي چې الله څوک دی. ځکه چې چا نبي علیه السلام نه تپوس کړی چې موږ ته د رب نسب بیان کړه، یهودو ویلي، مشرکین ویلي موږ ته د رب صفت بیان کړه. نو الله دا صورت راولېږه په دې کې د الله ټول تعارف دی. قل هو الله احد، ووایه زما نبی صلی الله علیه وسلم هو شان دا دی الله احد، الله دی یو. دا ډېره لویه خبره ده ځکه هو د شان والا ضمیر راوړه. لویه خبره دا ده، عظیم الشان خبره دا ده چې الله یو دی. نو چې کله څوک یو وي هغه ته ډېر تکلیف وي، وایي پلانې یو وزری دی، کارونه سرته رسولی نه شي، ضرورتونه یې ډېر دي. نو الله پاک یو دی خو د مخلوق په شان یو نه دی چې د حاجتونو ډکي. الله پاک یو دی خو داسې یو دی چې الله الصمد، الله بې حاجته دی، هېچا ته حاجت نه لري، هېچا ته ضرورت نه لري، هېچا ته محتاج نه دی، ټول مخلوق هغه ته محتاج دی. الله الصمد، الله صمد دی. صمد هغې چا ته وایي چې په حاجتونو کې هغه ته ژړا او فریاد کولی شي. چې د چا څه حاجت وي، څه ضرورت وي، نو الله وایي زه صمد یم، ما نه غواړه نو زه به ستا حاجت پوره کوم. السید الذي يسند الیه فی الحاجات، الله الصمد، الله صمد دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنهما نکی صمد چاته وایي المستغنی عن كل احد والمحتاج الیه كل احد. صمد هغې چاته وایي چې هغه د هر چا نه بې پروا دی، هغه ته هر څوک ضرورتمند او محتاج دي، هغه د هر چا نه بې پروا دی. قرآن کې الله وایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج او الله هغه ذات دی چې دی بې پروا او ستایلی شوی دی، هېچا ته ضرورت نه لري. الله داسې ذات دی لم یلد چې نه یې څوک زېږولی وي، د الله بچي نشته او نه یې څوک په زویوالۍ باندې نیولي دي. ولم یولد، او نه د الله د چا نه زېږولی شوی دی، مور او پلار یې نشته. ولم یکن له کفوا احد، نشته الله لره برابر شریک هېڅوک. ټولو شرکاو نفي وکړه، نه دې بره شریک شته، نه دې لاندې شریک شته، نه مساوي شریک شته. بره شریک لکه مور او پلار سړي باندې زوروري که نه، د ده نه مخکې راغلي دي. لاندې شریک لکه بیبي او اولاد، دا د سړي نه کشران دي، درجه کې لاندې دي. کله سړی د بچي نه مجبوره شي، کله د کور والا نه مجبوره شي. مساوي شریک لکه کمزوری، کله سپېلو ملګری. داسې الله سره نه بره څوک شریک شته
نه لاندې شریک شته نه مساوي شریک شته هر قسمه شریک نه پاک دی ځکه چې هغه نه څوک زېږولی دی او نه د چا نه زېږولی شي دې ته وایي توحید او دا د توحید عقیده یاده کا توحید دا دی کامل توحید چې د الله د شان مناسب کوم صفتونه یې صفات ثبوتیه ورته وایي چې هغه الله نه ثابت کړي ځکه خو وایي چې هو الله احد الله الصمد دا صفات ثبوتیه او صفات سلبیه د الله نه نفي کړي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد چې کوم مقصد پښتو کې ویل چې د الله د شان مناسب صفتونه یې هغه الله له بیانوه او چې کوم د الله د شان مناسب نه نو د هغې نه د الله پاکي بیانوه دا پوره او کامل توحید دی او چې کله دا د توحید عقیده ستا نصیب شي نو شیطان بالکل خفه شي دې کوشش کوي چې تا ته ضرر ورسي چونکې دا شیاطین دوه قسمه دي یو د جناتو د جنس نه دی چې تنګېږي او تا ته نقصان رسوي وسوسې درته اچوي دویم د انسانانو د جنس نه دی چې تنګوي او تا ګناه ته تیاروي د دواړو شیطانانو نه پناه وغواړه چې الله دې بچ کړي او الله ستا عقیده محفوظ کړي الله ستا ایمان او ستا عمل محفوظ کړي او الله ستا بدن محفوظ کړي نو دا اول صورت چې په دې کې بیان دی د حفاظت د څه شي اول صورت چې نو په دې کې بیان دی د حفاظت د بدن دویم صورت چې په دې کې بیان دی د حفاظت د ایمان دې باندې ځان د مواد دم شته خدای چې بل تکې نه هغه دې ته او ته په خپل خپل سم مواد ځان په خپل باندې د مواد نو ته ویلو باندې جدا ثواب کیږي او دم به تعالی پیدا درکې موږ دومره کمزوري یو چې زموږ په خپل خپل یقین نه موږ زموږ د خپل ورته نه جوړه کنه موږ د خپل سره درو ورته غیبت ته کنځل ته ګناه خبرو ته جوړه الکه دا خپل تعالی الله دې لپاره درکړل چې ته په دې د الله نوم یادوه د الله د کتاب تلاوت کوه د الله ذکر کوه خو زموږ یقین کمزوری دی ځان خپل نه اول صورت کې بیان دی دا هغې دعاګانو چې دا وایي نو ستا بدن به محفوظ وي دویم کې بیان دی د هغې دعاګانو چې دا وایي نو ستا ایمان به محفوظ وي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زه پناه غواړم په رب د سبا نبي ګوره پناه غواړي معلومه شو چې نبی هم ځان له پناه نشي ورکولی پناه وختو کې چا ته محتاج دی الله ته نو د ولي درجه خو ډېره لاندې ده هغه چې الله پناه نه ورکوي نو به څنګه چاله بل چاله څنګه پناه ورکوي پناه ورکوونکی د هر مصیبت نه صرف یو الله ووایه چې زه پناه غواړم په رب د سبا چې توره شپه لرې کړي رڼا سبا راولي او دې کې تفاول دی الله تا هغه ذات دی چې ته د شپې تیارې لرې کړې د ورځې رڼاګانې راولې الله د دې بېدیني تیارې ختمې کړو د دین رڼاګانې په خلکو کې راوله الله د جهل تیارې لرې کړه د علم رڼاګانې په خلکو کې راوله ځکه چې تا هغه ذات دی چې ته تیارې وشلې او په یې کې رڼا سبا راوباسي قل اعوذ برب الفلق او فلق شنولو ته وایي وایه زه پناه غواړم په رب باندې فلق په معنی د فالق هغه رب چې هغه شلونکی دی وچه دانه وشلئ نو د هغې نه شین تیغ راوباسي هډوکی وشلئ په میازو شین تیغ ترې راوباسي الله د هغه ذات دی چې وچې دانې نه شین بوټی زرغونی الله زموږ په زړونو کې خپل دین را زرغون کړه الله زموږ په زړونو کې علم وردننه کړه الله په دې باندې زموږ زړونه منور کړه پناه د څه نه غواړي من شر ما خلق د شر د هر هغې څه نه چې الله پیدا کړي دي الله د ټولو شرونو نه موږ محفوظ کړه که موږ یې پېژنو که موږ یې نه پېژنو الله د ټولو نه
او د شر د تیارې نه کله چې دا تیاره راخوره شي الله د شپې د شر نه موږ وساتي. دا پکې خاص په نوم ذکر کوي ځکه دا ډېر خطرناک. کله چې دا تیاره راپخه شي راخوره شي په ابو داود شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د ماښام نور پرېوځي چې ستاسو ماشومان او څارویو ته نقصان ونه رسي او کله چې بیا تیاره لږه پخه شي نو بیا خپل ځایونو ته دننه شي بیا خیر نه کېدرسي. نو شپه خطرناک شی دی تیاره خطرناک شی دی. نو ځکه وایي ومن شر غاسق اذا وقب. ګوره چې کله ظاهري تیارې که نه لکه شپه ده یا چې دی نو تور مون دی څه نه ښکارېدلی نو په دې کې دا ظاهري غلاګر بلاګان دي. چېرته جومات نه بیټري پټه کړی چېرته یو پي ایس پټ کړی چېرته موبایل پټ کړی چېرته د چا د کور کنډه وهلې کنډر والی او پیسې پرې پټې کړې چېرته د پټي نه د لوګانو بوجۍ پټه کړې چېرته د چا د پټي نه جوار پټ کړي چېرته چې دی نه څاروی پرانېستلې. ولې چې ظاهري تیاره راشي نو دا ظاهري غلاګر غلا شروع کړي او چې کله باطني تیاره ده د جهالت او د بې علمۍ تیاره ده نو د دین دا اخوان بیا ډاکې کوي د دین په شکل کې هغه بیا نقصان رسوي. عوام غریبانانو ته خو پته نه وي کله په یو طریقه کله په بله طریقه کله په بله طریقه کله شرک ته دعوت ورکوي کله بدعت ته دعوت ورکوي کله بل جرم ته دعوت ورکوي او په دې کې دومره ثواب دی حالات کې هغه ګناه عوام څه خبرې. الله د دې څنګه چې ظاهري تیاره نقصاني ده د دې نه سوا د بېدینۍ تیاره هغه ډېره نقصاني ده. الله موږ د بېدینۍ د تیارو نه وساتي د جهالت د تیارو نه وساتي چې بیا په هغې کې ته د دین خبره کوې نو تا له خلک په خوله لاس ګورو چوپ شه ته نه پوهېږي چې ته حقه خبره کوې نو تا ته خلک وایي ته نه پوهېږي چې څوک غلط وایي وایي دا ښه پوهېږي ځکه خلک نه پوهېږي ته پته نه لګېږي تیاره ده علم نشته دی پوهه نشته دی خلکو ته دین نه دی معلوم. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د هغې نفسونو په کوهونکو نه په غوټو کې الله د ساحرانو د شر نه موږ وساته چې هغه سحر کوي جادو کوي او یو انسان ته نقصان رسوي. دا چا دشمني که نه تا له الله پاک مال درکړی دی نه په بل به نه ځي نو هغه به دا جادو کوي چې د ده دا کاروبار خراب شي چې دی فصل کوي چې نه کېږي که دی دوکاندار دی چې یو قسم وله نه راځي یو سړي له الله ښکلی بدن ورکړی دی په بل نه ځي هغه داسې جادو کوي چې د ده بدن ته نقصان ورسي نو دا غریب بس چا پې جادو کړی دی بیمار دی په تکلیفونو کې دی. یو سړي له الله عزت ورکړی بل باندې هغه نه ځایږي داسې سحر او جادو کوي چې د ده عزت ختم شي. نبی علیہ السلام هغه له الله نبوت ورکړی هغه له الله علم ورکړی پیغمبري الله ورکړی وه یو مقام الله ورکړی یهودو نور وس نه کېده نو یهودو د سحر او د جادو لار استعمال کړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک یې راواغېستل او هغې د منګزې په غافونو کې ورسره د نر کجور هغه بورې ورسره ملګری کړه او په هغې باندې سحر او جادو وکړه. نبی علیہ السلام چې دومره لوی هستي وه حدیث د بخاري دی نبی علیہ السلام بس جادو پې وکړه بیرې ځي اروان د بني زریق یو کویې و په هغې کې یو تپنه ګټه وه د هغې د پاسه بله ګټه کېښوده په هغې کې هغه بند کړه. هغه جادو دومره خطرناک و چې د هغه کویې تکې سپینې اوبه داسې زیړې شوې وې حدیث کې راځي لکه د نکریزو کپړې یا لاسونه او سر چې پکې سړی داسې د نکریزو د اوبو په شان تکې زیړې اوبه ترې جوړې شوې کومې ونې چې د هغې سره ولاړې وي د هغې پاڼې داسې راغونډې شوې وي لکه چې تا ویل دا د مارانو سرونه دي داسې راکونډې شوې وي دا پاڼې. نبي علیه الصلاة والسلام جسم مبارک ته نقصان ورسېد نبی علیه السلام دا بدن به تړلی و نبی علیه السلام به پریشانه او خپه و بیمار و یو کار به نو کړی دومره ټینشن کې وایي دا ما کړی یو کار به کړو دومره ټینشن وایي ما نه دی کړی
نبی علیہ السلام ته پته نه وه چې دا څه چل شوی دی ځکه چې رسول الله علیه الغیب نه و فرشتې الله راولېږلې نبی علیہ السلام وایي زه ودومه یو فرشته سر ته ودرېده یو فرشته مې خپو ته ودرېده دا یو فرشته دې بلې ته وایي چې د سړی د ده څه مثال بیان کړه دا ولې دا سړی داسې دی هغه وایي دا وده دی وایي وده نه دی سترګې پټې دي خو زړه یې ویښ دی زموږ په خبره پوهېږي وایي رجل مطبوب دې سړي باندې خو جادو شوی دی جادو پې چا کړی دی لبید ابن اعصام پې کړی دی یهودي پې کړی دی کوم ځای کې دی بني زریق کوی دی بیري ذي اروان پای کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ټول نفي واورېدې راویښ شو صحابه ولېږل شا بلال شي هلته وګورئ بني زریق کوی د چې لاړل ګټې چې اوچته کړه لاندې ویښته راووتل هغې کې د نبي علیہ السلام ویښته وو هغې یې غوټې ورکړې وې 11 غوټې ورکړې وې او دا 2 سورتونه الله راولېږل 11 آیاتونه دي یو آیت به وي او چوپ کوو به یو غوټه به پرانسته 11 آیاتونه ختم شو 11 غوټې کولاو شو د رسول الله بدن په غزل داسې کولاو شو لکه د اوښ پچې چا تړلي او پړه کې کولاو کې آزاده شي نبی علیہ السلام باندې سحر او جادو نو چې نور اوسې ونه شي سحر به در باندې کوي جادو به در باندې کوي نو رسول الله ته الله د آیتونه راولېږل اوس دا صورت په ځان وایه نو په تا به جادو ورسره نه کوي ومن شر النفاثات فی العقد د شر د هغې نفسونو کوک وهونکو نه په غوټو کې الله د ساحرانو د شر نه موږ وساتي ومن شر حاسد اذا حسد او پناه غواړم د شر د حسد کوونکي نه کله چې اظهار د حسد وکړي حسد والا چې کله پټ زړه کې حسد کوي نو ځان رڼه خوري دا ته نقصان نشي رسولی خو چې کله خپل حسد ښکاره کړي بیا دا ته نقصان رسوي بیا به ناپوهه خلک وایي دا په رښتیا یې که نه ما اورېدلي وي چې داسې چل شوی دی داسې چل شوی دی ته به خبر هم نه یې بلا کیسې به درپسې جوړې شوي ولې چې دا حسدګر دی دا ستا بېعزتي کول غواړي ستا بدنامي کول غواړي نو څنګه چې د نورو شرونو نه پناه غواړي دا هم دعا کوه چې یا الله ما د حاسد د حسد نه وساته ځکه چې هغه په هېڅ هم نه خوشحالېږي صرف ستا په بېعزتۍ خوشحالېږي هغه په هېڅ هم نه خوشحالېږي صرف ستا په تکلیف خوشحالېږي هغه په هېڅ هم نه خوشحالېږي صرف په دې خوشحالېږي چې ته په کومه ورځ خفه یې نو هغه ډېر خوشحالېږي الله ما د حاسد د حسد نه وساته او دا یې ګوره دا حسد خلک د دنیا والا هم سره کوي وایي کې خو بیا هم څه لالچ وي که نه دا کله کله د دین والا سره خلک حسد کوي د دین د وجې نه کوي نو دا نبي علیه السلام سره خو دنیا نه وه او بیا مو یو من شر حاسد اذا حسد ځکه چې دا د دین خدمت یې په یهودو نه زیږېده نو دا اول صورت کې صرف د بدن د حفاظت دعا ده دا وایه چې تا الله د ټولو شرونو نه بچ کړي تا الله د ساحرانو د شر نه بچ کړي تا الله د تیرو د شر نه بچ کړي تا الله د حاسدانو د شر نه وساتي اوس دا دویم صورت چې وایه نو په دې کې به دا پیدا وي چې ستا ایمان به الله محفوظ ساتي دا ځان ته به وایي دا معمول جوړ کړي چې ماسوتن اوده کېږي که نه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا 3 سورتونه وایي په دې خپلو لاسو کې چوپ کوئ او ستاسو په بدن چې کوم ځای پورې ستاسو لاسونه رسي د سر نه تر پښو پورې چې کوم ځای پورې لاس رسېږي په خپل بدن باندې دا لاس راکاږه چې ماسخوتنه وي تر سهاره به محفوظ وي سهار یې وي نو تر ماسخوتنه به محفوظ وي دا د نبي علیه السلام طریقه وه چې وده کېده به او بستره کې به کېناست نو دا صورتونه به 3 ځله وې په لاسو کې به یې چوپ کول 3 ځله به په دې بدن لاسونه راغلل او دومره اهتمام یې کوو چې حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې کله بیمار شو بیا د نبی علیه السلام بدن دومره کار نه کوو نو بیا به ما دا صورتونه وې الله اکبر او د نبی علیه السلام په لاسو کې به مې چوپ کول او د نبی علیه السلام په بدن به مې راخکل خپل لاسونه مې په ځکه نه راخکل چې چېرته زما لاسونه او چېرته د رسول الله لاسونه د رسول الله لاس خو ډېر مبارک وو نو د هغه لاس به مې په ځکه راخکل چې د هغه لاسونه کې برکت ډېر دی خو چونکې ویلی نه شو نو ویل به ما دومره اهتمام یې کړی او موږ دومره هم نه کوو چې په ځان یې په خپله ووایو بل خو لا پرېږده چې هغې راله ووایي که نه موږ سره د خپل ځان دومره فکر دی موږ ویل چې بس یو تعویض راله جوړ کړه که نه استاد جي چې هغه ما سره پروت دی وایي چې ګولۍ به راباندې اثر نه کوي بس او چې ما ته پکې اډول ویلو ضرورت نه وي داسې یو شی پکار هلکه په خپله خولې وایه
ته د نبی اسلام لوی حیثیت نه والا نه هغه به د هغه ځان د تعویذونو ډکه کړی و بس ذکر ته به ضرورت نه ځان په خپل د موا د دې صورت کې بیان دی د حفاظت د ایمان بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وای چې زبنا غواړم په پالون کې د خلق باندې ملک الناس بادشاہ د خلق باندې الہ الناس حاجت روا د خلق باندې درې صفاتونه راوړل ولی چې رستو د ایمان د حفاظت لپاره دعا کوي نو معلومه شو چې د ایمان حفاظت ډیر ضروري و ځکه درې صفاتونه الله راوړل بدن حفاظت لپاره یو صفت قل اعوذ برب الفلق ایمان د حفاظت لپاره درې صفاتونه راوړل ځکه دا ډیر اهم او ډیر غوړ من شر الوسواس الخناس پناه غواړم د شر د وسوسې چوونکي پټېدونکي نه چې کله ته ذکر کوې نو دا پټ شي او چې کله ذکر نه کوې نو بیا راځي وسوسې درته اچوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې چې په سینو د خلکو کې من الجنة والناس دا وسوسه اچوونکی عام دی د پیریانو نه هم دی د انسانانو نه هم دی الله د دواړو د وسوسو نه موږ وساتي پیریم خلکو ته وسوسه اچوي انسان یې بچي دا د پیري هغه لښه ده اعوذ بالله چې ویل دی د درسته شي ذکر کې درسته شي او انسان چې دی چې ته د ګناه وسوسه اچوي دی به سره ناست وي نه په اعوذ بالله ځي نه په کلمو ځي نه په ملتونو ځي دی به په زوره ګناه ته تیار الله د انساني شیطان نه موږ وساتي او الله د جني شیطان نه موږ وساتي ها یا به معنا د وسوسه اچي نو پیری دی مچي انسان ته مچي یو ته نه بچي د شیطان ډېر وسوسې دي هغه به ان شاء الله په مقچر تزبیه وېما اوس په مختصر دی خو د شیطان یو وسوسه ده اکثر د خپل ځان د سوچ وکړه چې موږ خو په دې څه دلاګر کړی نه یو د شیطان یو وسوسه دا ده چې قرآن ته دې نه پرېږدي قرآن ته دې نه پرېږدي د دې وجه نه ادب دا دی چې ګوره هر کار شروع کوې که نه نو ته به مخکې څه وایې بسم الله الرحمن الرحیم لکه ګوره ډوډۍ چې خورې نو څه به وایې ډوډۍ چې خورې نو یا صرف ووایې بسم الله یا ووایې بسم الله الرحمن الرحیم عمدة القاری کی علامہ عینی لکلی دی فتح الباری کی علامہ ابن حجر لکلی دی الاذکار دی امام نووی لکلی دی چې دا طریقه یا صرف بسم الله وایا یا وایا بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله وعلى برکت الله په صحیح حدیثو کې دا دعا نشته دا وایا چې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم او بس کې بسم الله وایا کبل د نیکی هر یو کار کې نو بسم الله وایا کله یو کتاب شروع کې د احادیث بسم الله وایا کله پیټي کتاب شروع کې نو مخکې بسم الله وایا کبل یو خبره شروع کې نو مخکې پاسه بسم الله وایا او چې کله قران شروع کې نو مخکې بس وایا شابه روایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ولی دا اعوذ بالله د قران سره خاص تا ځکه چې اول به د شیطان نه پناه غواړي بیا به بسم الله ویل بیا به قرآن ویل ځکه چې نور خبرو باندې شیطان دومره نه پړسېږي خو د قرآن ډېر زیات پړسېږي دا قرآن ورباندې ډېر بدلېږي قرآن ته چې نو دی نه تیارېږي نو دی د قرآن نه خلک اړوي چې قرآن ته څوک کښېنوي نو تا ته به وایي مړه وایي دا تا ته نه زده کېږي او دا ډېر وخت غواړي او دا ډېر کوشش غواړي او دا تا ته به یو جاس پاسول جوړ کړي حالانکې الله په قرآن کې ویلي ولقد یسرنا القرآن للذکر مړه ښځو قرآن یاد کړه ته وایې دا ګران دی که ګران وي نو یوې ښځې ته به قرآن نه وایي وړو وړو ماشومان یاد کړه ته وایې دا ګران دی که ګران وي نو ماشوم به نه وي یاد کړی د الله بنده څه پڼ خو نه ده چې ته نه شي اوچتولی څه منډه خو نه ده چې ته بوډا یې ونه شي والی داسې چې دی نو څه دومره یو مشکل شی خو نه دی الله وایي ما قرآن اسان کړی دی ته څنګه چې ګران دی خو صرف محنت غواړي کوشش غواړي هغه بله ورځ یو ځای کې زما بیان یو باباو ما ته تپوس وکړه چې عمر د څومره دی 55 شپږ کاله عمر او په نظریه به راخلاص لوی پروګرام یې کړی زما پکې بیان دا څه ګرانه نه ده ته اوس هم ویلی شي خو چونکې شیطان هغه چې دی نو سړی نه پرېږدي قرآن عظیم ته نو د دې وجې نه دا وسوسه ده
الله دې د قرآن سره زموږ مینه پیدا کړي، محبت پیدا کړي. د قرآن دپاره که د خپله محله پرېږدي او بلې له زیات ثواب دی. لکه ستا محله کې نه بیانېږي، بلې له لاړ شه. ستا په کور کې نه بل کور ته لاړ شه. زموږ زنانه د غم ښادۍ لپاره د کلي یو سر نه بل سر ته نه ځي، د دوکان د سودا له نه ځي، هسې چې دی نو نه ګرځي. نو که قرآن له خپل کور نه بل کور ته لاړ شه چل وشي. موږ چې ټوله ورځ سهار نه تر ماښامه پورې ګرځو، نو که موږ یو ټایم قرآن له لاړو شه چل وشي. خو چې کله د دنیا خبره اوس مطلب یو سړی مټې له پیادت دی شي، مانکۍ له پیادت دی شي چې کله رشکې وشکې نه وي. وایي مړه خو دغه ځای دی که نه، دا پخوا رشکې چې دا خلک به روانه دغه ځای دی. او چې کله جومات ته ځو او په دې پولو دا به څوک ځي؟ دا خو ډېر ګران کار دی. دا بیا موږ ته شیطان لرې ښکاره کړي، دا راته ګران ښکاره کړي، ساړو کړي. ګوره چې کله د دنیا کار پسې موږ پاسېږو نه راله خوب راځي، نه م یخني کېږي. او کله چې د دین کار له پاسېږو توقع ده که دا بدن به داسې خواږه دردونه شروع کړي چې دا بانګونه وایي چې حیران به شي. دا ته وایي اوده شه، په دې طرف واوړه، په دې طرف واوړه. او دا اوبه به در باندې دومره یخې لګي، هسې به دې بډې والي په پټو کې به دا د نیر اوبه لګي. او چې کله اودس کوې نو بیا په دې ګرم اوبه هم نه شي کولی. ولې چې هغه د دنیا کار و، هغه ته شیطان نه و ګران کړی، دا د دین کار دی، دی راته ګران کړی. شیطان د دین کار موږ ته مشکلې چې دی یې ونی، نو اسان قرآن یې موږ ته ګران ښکاره کړی دی، خلک قرآن ته نه ده. نو د شیطان په وسوسو کې یو وسوسه دا ده. او بله دا ده چې ګورئ قرآن کې د دین په خدمت کې بس نه وي، بس والی شي چې سړی مړ شي. ته ژوندی خوراک کې، ته ژوندی څښاک کې، ته ژوندی او نور کاروبارونه کې، او قرآن خلاص شي بس چوټي شو. دا د هر مسلمان په خپل ځان لازم کړي چې زده مې کړه نو تر مرګه به مې دا اراده وي چې قرآن به بیانوم، وان اتلو القرآن. زما کار به دی چې زه به قرآن لولم، او چې مې نه دی زده کړی نو تر مرګه به زما دا کار وي چې زه به قرآن زده کوم. که په یو ځای کې نه بل ځای کې، په بل ځای کې نه بل ځای کې، خو زه به قرآن عظیم نه پرېږدم، زه به قرآن زده کوم. قرآن به په ژوند نه پرېږدو. که زده هم شي که نه، بیا هم چې د قرآن مې خپل ملاوېږي له ځان نه ثواب. که تا له درځي هم کښېنه نو خدای رحمت به دې راورېږي، ثواب به دې کېږي. قرآن عظیم خلاص شو، مستحب خبره دا ده چې خلاصېږي بیا به یې شروع کړو، موږ بیا کتاب کړو. او مولانا صاحب چونکې ما ته خو دا پته نه وه، زه خو اوس خبر شوم چې ماشاءالله د زنانو ته درس شروع کړی دی او هغه درس یې تکمیل ته رسولی دی. چې شروع کړی دی نو دا اراده به تر مرګه پورې وي. که مې خویندې زده کوي نو د هغې به دا اراده تر مرګه پورې وي چې په خپل مشن انشاءالله مخکې به وځي. قرآن به زده کوي، قرآن باندې به عمل کوو. قرآن کې ډېرې پیږي، زموږ بدن، زموږ کور، زموږ مال، په دې هر څه کې به الله موږ له ډېر خیر او برکت اچوي. په کوم کور کې چې قرآن لوستل کېږي په هغې کور کې د الله خصوصي رحمتونه راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ټول مناسب صفتونه د خدای توب خاص الله لره دي چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم، عام مهربان او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین، اختیارمند دی د ورځې د جزا او د سزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله خاص تا عبادت کوو مونږ او خاص تا نه امداد غواړو مونږه. اهدنا الصراط المستقیم، مضبوط کې مونږ په لاره نیغه برابره. صراط الذین، په لاره دغې کسانو انعمت علیهم چې تا نعمت کړی دی په هغې. غیر المغضوب علیهم، چې دا نه دي هغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغې. ولا الضالین، او نه دي ګمراهان. آمین. الله زموږ د ټولو دا دعا قبوله کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.